خواجه سرا پکې مس مردان ورته وایي هغه راغلی و او دا د دارالسلام ورته وایي میلوګان هم ورته په پرانه نوم وایي او نوی نوم یې دارالسلام دی چې په هغې کې دا پروګرام و. د پولیس د یارې چې دی نو د واده زلمي د هغه خاندان چې دی نو خپل کور چې هغه پرېښی دی او تښتېدلي دي. دا هوایي فایر کم از کم دا دې بند کړی شي ځکه چې دی زمونږ عمر زه پرون ورغلی یم بله ورځ ورغلی یم تر اوسه پورې ما خپله خور مطمئنه نه کړې کړه چې ورته وایي دا به د الله کار و الله واغست. او که چېرې هوایي فایرنګ خلک موږ داسې بې مهاره پرېږدو نو غالب چانس دا دی امکان دی چې هغې کې چېرته بې ګناه هغه د دې هوایي فایرنګ ښکار شي. نو په دې وجه باندې تقریبا موږ هره جمعه هفته اتوار چې دی نو خصوصي طور زنګ په دې باندې نظري چې په کومه پلار خو چې کومه خبره ورته کوي هغې بس په جړه پلار خو که اوس هم موجوده وي نو بس هغه خو کوټې ته تللی نشي ځکه چې هماغه کوټه هماغه بیډ لا سجاو دی هماغه سیرې هار پې لګېدلي دي او د عمر هم چې کوم دی یو زویم دی چې د 14-15 مهینو زوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یمه. دا مهال زه د پیښور د تانه داودزی په حدودو نیلاوې په یو علاقې کې موجود یمه. دلته یو ډېره زیاته افسوسناکه او ډېره غمجنه پیښه چې کومه ده راپېښه شوې ده د دغه علاقې دپاره چې یو ډېر ځوان زلمی هلک و چې په یو واقعه کې د هوایي ډزو له کبله هغه په دې د ډزو ښکار شو. په دې کې ډېر د بېدردۍ سره چې کوم دی د هغې هغه مرګ زمونږ او ستاسو وړاندې رالو. تاسو ګورئ په دې معاشره کې د خلکه غربت هم که یو طرف ته وګوري دومره زیات دی خو که بیا د خلکو د شوخۍ ته وګوري یا شوکونو ته وګوري هغې هم چې دی د اسمانه پورې رسي. دغه شانتې څه یو پروګرام و یو ډېر نامي ګرامي خواجه سرا دی نوم یې ځکه نه اخلم چې د دې نه به هغې ته بیا نور هم چې کوم دی زه هم چې هغه مشهورتیا میلاویږي هغه راغلی و د هغې له کبله بس دلته د خلک دي بیا خو دوی په ځان وینه هوایي ډزې کولې دومره هوایي ډزې وکړي چې یو ډېر ځوان زلمی چې د مور او پلار هغه ملی ورسره ماته کا او دا ټایم یې ما سره دا ماما یم موجود دی دا تره زامن دا ټول کلیوال موجود دي ورونه یې ویلې ځکه نشم چې هغه یو واحد د کور فرد و. الله تعالی دې تاسو ته زړه صبر درکړي. یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه. میل دا واقعه وشوه څنګه؟ د ټولو نه پیله خو موږ د میډیا ډېر مشکور یو چې زموږ د غریبو خلکو اواز دوی اوچت که ورنه دې نه ډېرې غټې اکسیډنټې کېږي په دې علاقو کې خو څوک یې خبره اواز نه اوري. که تانې تحصیل ته لاړ شي هلته کې هغې ته پته ولګي او هغه خبره همغه قضیه کې دفن کړېږي چاته پته نه لګي. خو یو دفعه بیا د میډیا ډېر شوقین یو ډېر مشکور یو چې دوی رالل او زموږ دا خبره یې مخکې کړه. د هغې نه بعد مخکې موږ دا داسې ویلي دي او دا زموږ دا میسج دی چې دا هوایي فایر کم از کم دا دې بند کړی شي ځکه چې دی زمونږ عمر زه پرون ورغلی یم بله ورځ ورغلی یم تر اوسه پورې ما خپله خور مطمئنه نه کړې کړه چې ورته وایي دا به د الله کار و الله واغسته خو هغه بیا هم نه مطمئنه کېږي او بار همدغه یو اواز کوي چې عمر څه شو او ما ته بار وایي چې یاره زما خو نه مني ته یې راوله. نو زمونږ دا میسج دی چې هوایي فایر او خاص کر ډي پي او ډي سی او ته دا میسج دی زموږ یو ریکویسټ دی چې دوی دې د هوایي فایر په دې ودونو کې نه کړی که یو دومره فایر چې په یو ټایم باندې تقریبا 100 SMG او داسې پیسټلې چلیږي نو دا خو د کم عمر په کور هم راتلی شي. چلو هغه خو تماشه وه په هغه ځای ته یې تلي وو د دې نه بعد دا فایر چې بره لاړ شي اخر لاندې خو به هم راځي که نه. دا پروګرام د څه واده و دا چې څوک راوستي د خواجه سرا پکې دا څوک و؟ خواجه سرا پکې مس مردان ورته وایي هغه راغلی و او دا د دارالسلام ورته وایي میلوګان هم ورته په پرانه نوم وایي او نوی نوم یې دارالسلام دی چې په هغې کې دا پروګرام و او څه د حد نه زیات فایر پکې شوی دی لکه وایي چې په یو ټایم باندې تقریبا 100 SMG او داسې پیسټل چلیږي. نو دا هم د الله فضل دی چې نور مسلمانان پکې بچي وي چې په خپلو کورونو کې بچي زنانه دا بچي وي دي زمونږ خو دومره حلقه نه ده خو دومره حلقه ده چې دې کې دومره فایر په هیټي ټایم کېږي نو هغه رون به واپس کم خوا ځي ځمکې ته خو به راځي د چا په کور به ورځي او
څوک عمر خو به پکې خامخا وړي. د عمر څومره و؟ د عمر تقریبا 25-26 سال وو. واده شوی و؟ واده شوی او تقریبا دا 17-18 مهینې د واده کېږي. د مور او پلار دغه یې کې عضوی وو. نو اوس څه وایي مورکې او پلار یې تاسو څه دلاسه ورکوئ چې په دغه شانتې دا دومره افسوسناکه پیښه چې کومه تاسو ټولو له راغلې ده الله تعالی دې په دغه ټول کلي باندې رحم وکړي د دې واقعې نه بعد. مور او پلار خو چې کومه خبره ورته کوي هغې بس په جړا. پلار خو یې که اوس هم موجوده وی نو بس هغه خو کوټې ته تللی نشي ځکه چې هماغه کوټه هماغه بیډ لا سجاو دی هماغه څیرې هار پې لګېدلي دي او د عمر هم چې کوم دی یو زویم دی چې د 14-15 مهینو زوی دی. ګرانو کتونکو تاسو د دې ماما خبرې هم اورېدی شئ چې دا یو ډېر زیات درد دی لکه دا اوس موږ دلته صرف ویلی شو خو محسوسوو چې کله موږ یې چې کله بیا خپله محسوسوو نو دا واقعي خبره ډېر زیات اذیت دی ډېر زیات غم دی زموږ د ټولو دپاره. ته یې تره زوی که نه ته لږ رامخکې شه تا سره اخري وخت څه خبرې شوې وي د عمرو؟ یاره زه خو په خپله نه وم په هغه ټایم سره زه په ډیوټی وم هسپیټل کې یم. نو څه خبرې به در سره په خپله کېدي او د به کار روزګار څه کولو عمرو؟ دا بس دلته کې چې کوم دی ځمکه یې وه دغه پټی به یې کرو او کور کې همداسې بس یو و او کور دا دغه مغه به یې کوو د کور هغه پالنه کوو. ځان الله دې رحم وکړي. تاسو به څه وایئ ملګري په دغه واقعه باندې؟ بس واقعه خو راغلې ده او باقي دې خدای داسې نه راولي. بس موږ پکې نور څه دغه په دې علاقه کې دا داسې ړومبی دغه شانتې دا پیښه راله؟ یاره زه خو یم زما زندګۍ کې په پیله ځل راغله او که دې نه مخکې راغلي ما ته معلومات نشته. نو چې دا دومره ډزې مزې کېدې چا دا منې کول وغیره نه اوسه پورې پکې پولیس څه کسان ونیولو که نه؟ یا په فخر باندې کوي نو د کلي خلک په فخر کې یو بل سره مقابله کوي. دې نه مخکې پکې ودونه تېر شوي وو هغې ډزې کړې وې سره دې مقابله. ګرانو کتونکو تاسو د مدعي خبرې هم واورېدې دا کومه ډېره زیاته افسوسناکه پیښه راغلې وه په کوم کې چې دغه د عمر نامي یو ځوان و دا دلته د مدعیانو مطابق چې یاره یو څه پروګرام و ځکه په پښتون معاشره کې اکثر چې کله داسې پروګرامونه موږ ټول ډېر زیات اکثر ولا ډېر په شوق او په مینه لاړ شو نو بیا پکې خلک دومره بېنهته ډزې وکړي چې بیا دې ته نه ګوري چې څوک پکې ولګېږي. نو د دې ډزو یو کم عمره ځوان ښکار شو چې د هغې مرګ یې مخې ته رالو. دې ټایم کې ما سره ډي اس پي خزانه انعام صاحب موجود دی دې سره مزید په دې خبرې کوو. ډېره زیاته مننه انعام صاحب دا کومه افسوسناکه پیښه چې راغلې وه هوایي فایرنګ نه دا یو سړی پکې مړ شوی دی دا څه وقوعه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نواز بھائی څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هفتې او اتوار درمیاني شب باندې آباد قسمت واقع شوه چې هغې کې عمر ولګېدو او وفات شو. اول خو د مدعیانو پولیس سره دوه اپریشن نه کړو چې دوی صحیح معلومات پولیس ته نه ورکول چونکې دا واقعه شوې 12:30 بجې 1 بجې درمیان کې وه نیمه شپه وه او بیا تا ته مدعي چې دی نو هغه صحیح انفارمیشن هم نه درکوي بل دا چې دا واقعه په کوم کلي کې شوې ده نو هغه هم د ناګومان نه تقریبا 8-9 کیلومتر لرې پسمانده کلی دی لرې دی د دې مین روډ نه. نو پولیس ته مشکلاتو خو بهرحال بیا پولیس چې دی نو د مدعیانو سره د گفت شنید نه بعد چې دی نو هغې صحیح حالات بیان کړه مونږ کیس رجسټرډ کو. پولیس چې دی نو هغه د موقع وزټ وکړو او شواهد راغونډ کړه. په دې کې تفتیشي افسران چې دي نو هغوی لګیا دي موږ پکې باقاعده ټیم جوړ کړی دی او هغوی د ویډیوز انالیسس کوي چې کوم صحیح ذمه داران خلک دي چې هغوی موږ د هغوی خلاف قانوني کاروي وکړو. اکثر مونږ کتلی دي انعام صاحب چې د پېښور پولیس یو بل کمپین هم سټارټ کړی چې چېرته هم هوایي فایرنګ کېږي نو دا که یو کس مطلب ویکټم د دې نه متاثره کېږي نو اکثر به کتو چې زلمی به راوستو نو دې کې تر اوسه پورې د پولیس څه کاروایي کړې ده؟ نواز بھائی چې څنګه تاسو ته پته ده پېښور پولیس چې دی نو په دې ریسنټ پاسټ کې د هوایي فایرنګ خلاف ډېر سخت اکشن اخیستی دی. موږ د سرکل خزانه په حوالې سره به زه دا ووایم چې په موجوده لنډو ورځو کې موږ هر هفته چې دی نو د هوایي فایرنګ خلاف پرچې ورکړي دي او موږ پکې د واده زلمي چې دي نو هغې خلاف هم کاروایانې کړي دي. په دې واقعه کې هم چې دی نو موږ ښه سخت اکشن اخیستی دی او د پولیس د یارې چې دی نو د واده زلمي د هغه خاندان چې دی نو خپل کور چې هغه پرېښی دی او تښتېدلي دي.
انعام صاحب اکثر تاسو سره زما ډېرې کمې خپرونې شوي دي خو چې کله ما کمنټ سیکشن یا زما ټیم کتلی دی نو ستاسو حوالې سره خلک ډېر زیات مثبت یا تاسو سره ډېره مینه لري دا به ستاسو خپله اعلی ظرفي خو ملکه زمونږ کتونکو ته سپیشلي د هوایي فایرنګ حوالې سره تاسو خپل نظر خیالات یا د پښتون معاشرې حوالې سره څه کېدی تاسو که د کے پی پولیس او بیا د پېښور پولیس موجوده وخت پالیسي وګورئ او زموږ د سی سی پی او صاحب هدایت دي سخت چې هوایي فایرنګ به بالکل بند دي په هوایي فایرنګ باندې هیڅ قسمه څه کمپرومایز نشته ځکه چې هر اړخ ته ډېر آبادي دي اټومیټک سیمي اټومیټک اسلحې دي او که چېرې هوایي فایرنګ خلک منګه داسې بې مهاره پرېږدو نو غالب چانس دا دی امکان دی چې هغې کې چېرته بې ګناه هغه د دې هوایي فایرنګ ښکار شي نو په دې وجه باندې تقریبا منګه هره جمعه هفته اتوار چې دی نو خصوصي طور زنګ په دې باندې نظري چې په کومه ایریا کې ودونو پروګرامي چې هغې له موږ پراپر نوټس ورکو چې هوایي فایرنګ به نه کوي نور چې دی نو ته قانون به نه ماتوي آتشبازي به منع وي خو که فرض کا څوک د قانون خلاف ورزي وکړي نو د هغې خلاف موږ فورا چې دی نو هوایي فایرنګ کې اف آی آر درج کوو او که تاسو وګورئ نو منګه بیا د واده زلمې یا د هغه چې کوم نور قریبي رشته دار دي د هغې خلاف موږ سختې کاروایانې کړي دي مهرباني مننه جی